بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الإمام جواد عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. امام جواد علیه السلام نه روایت ده چې انسان کله یوه متکلم ته یوه گفتگو کوونکي ته غوږ واچولو واورېدې داسې وایي چې هغه عبادت کوي. فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله. که چیرې دغه کوم گفتگو کوونکی دی، کوم متکلم دی، هغه خدای طرف نه دی، د کس د خدای عبادت کوي. داسې وایي چې د خدای عبادت وکړو، د خدای خبرې واورېدې. وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس. که چیرې د انسان چې کوم متکلم دی، گفتگو کوونکی دی، هغه د شیطان ژبې باندې خبرې کوي، یعنی شیطانی خبرې کوي، داسې وایي چې دا کس ته کوم دی واوري دا د شیطان عبادت کوي. عام طور باندې که انسان سوچ وکړي دنیا خلکو خبرې انسان واوري، آیا شاید د دنیا خلکو عبادت ته هم کوي؟ یعنی که انسان دا وایي چې یاره زه خو د پلانکای اورم، پلانکای دی اورم، پلانکای دی یا اورم، دنیا سپیچ د زه واورم، دنیا خلکو سخنرانۍ گفتگو د زه واورم، دی مقصد دا شو چې آیا زه د هغوی ټولو عبادت کوم؟ مقصد دا نه دی چې انسان د هغه ځان ته معبود جوړوي، ته یې عابد یې. مقصد دا دی چې انسان کله هم یوه کس گفتگو واوري، یوه کس خبرې واوري، یوه کس تقریر واوري، یوه کس سخنرانۍ واوري، نو فطرتاً د هغه انسان خبرې، د هغه انسان کوم گفتگو دی، هغه دی باندې اثر پرېږدي، اثر ور باندې کوي. اندې وجې نه امام یایي چې که چیرې هغه کس ان کان الناطق عن الله، که چیرې هغه کس خدای طرفه دی، مقصد چې خدایي خبرې دی کوي، خدای نماینده دی، فقد عبد الله، د کوم وریدونکی دی داسې وایي چې دی خدای عبادت وکړو. مقصد چې که چیرې هغه کس خدای طرف راغلی دی، خدایي خبرې دی کوي، امام زمان علیه السلام خبرې دی کوي، اهل بیت علیهم السلام خبرې دی کوي، قرآن خبرې دی کوي، داسې وایي چې د کوم وریدونکی دی دا د خدایي خبرې واوري، اهل بیت علیه السلام خبرې دی واوري، قرآن خبرې دی واوري. خوب چې کله خدایي خبرې واوري، قرآن خبرې واوري، اهل بیت علیه السلام خبرې واوري، دا خو عبادت کې رسي. ځکه یې څه فقد عبد الله، چونکه ذکر الهی، ذکر اهل بیت علیهم السلام، ذکر قرآن دا هم عبادت کې رسي. فإن كان الناطق ينطق عن لسان ابلیس، که چیرې کوم ناطق ته گفتگو کوونکی دی، کوم سپیچر دی، هغه د شیطان ژبې نه خبرې کوي، فقد عبد ابلیس، داسې وایي چې دا کس د ابلیس عبادت کوي. ځکه چې کوم ځای کې هم د ابلیس ذکر کیږي، ابلیس ذکر چونکې لغو و لعب کې رسي، شیطنت کې رسي، شیطانی خبرو کې رسي، داسې وایي چې د شیطان عبادت کوي. یعنی عام طور پر مقصد دا نه دی چې مثال چوک چا خبرې واوري وشه دای مغای ځان ته معبود وګرځول، دای عبید وګرځول، نه، چونکې د چا ذکر کول مغه ته ګرځي، اندې وجې نه امام یایي چې داسې وایي چې مغه عبادت کوي. پس که کوم کس تا ته د اهل بیت علیهم السلام خبرې کوي، اهل بیتو کلام خبرې ته کوي، قرآن کلام خبرې ته کوي، خدای کلام خبرې ته کوي، دغه ذکر کې حسابېږي و ذکر عبادت کې رسي. ځکه یې څه امام یې څه دا کس چې که خدایي خبرې واوري، خدایي نماینده خبرې واوري، وایي چې خدای عبادت کوي. یو بل روایت کې داسې یایي، زید شحام امام باقر علیه السلام نه روایت کوي چې دغه عیف متعلق امام نه پوښتنه وکړه، فلینظر الانسان الی طعامه، دینه څه مقصد دی؟ د کوم یو طعام دی چې انسان ته قرآن کې ویلی شوي دي چې خپل طعام ته، خپل کوم غذا ده دی، خپل کومه مړۍ ده دی، خپل کوم خوراک ته هغه ته سترګې وغړوه،
څه مقصد دینه امام ته څه علمه الذي ياخذ عمن ياخذ دو هغه علم دی چې دوی چانه ارخلی دو دی کې سترګې وغړی چې د علم د چانه رخلی مقصده امام دای چې ته خپل استاد ته سترګې وغړوه خپل پیر و مرشد ته سترګې وغړوه خپل کوم راهنما دی هغه ته سترګې وغړوه خپل کوم اطاعت لیارې ښیونکی دی هغه ته سترګې وغړوه خپل کوم هدي دی هغه ته سترګې وغړوه خپل کوم گفتگو کوونکی دی هغه ته سترګې وغړوه چې هغه چوک دی چا نه درته علم ارخلی چا پسې ورپسې یې ای چا خبرې د واورې آیا هغه کس تا د امام زمان علیه السلام ته نږدې کوي یا نه د نږدې کوي تا د امام زمان علیه السلام په یاد رولي یا نه رولي آیا ته څه کله هغه سره ناست وي هغه سره نستی تا ته د اهل بیت علیهم السلام معرفت در کوي یا نه در کوي آیا هغه سره نستی کې تا معرفت کې د اضافه کیږي یا نه کیږي آیا ته د اهل بیت علیهم السلام عشق د تا نور اضافه کیږي یا نه کیږي که چیرې یو کس خبرې ته واوري یا یو کس نه ته علم ارخلی یا یو کس شاګردي ته اختیار کړی دی که چیرې هغه کس شاګردی کې هغه کس خبر اورېدلو کې هغه کس نستی په سوال کې که چیرې اتا معرفت کې اضافه نه کیږي اتا اهل بیت علیهم السلام سره عشق کې اضافه نه کیږي اتا خداوند عالم سره محبت کې اضافه نه کیږي اتا عبادت کې اضافه نه کیږي اتا عمل کې اضافه نه کیږي بیا پوه شه د کس خدای نماینده نه دی بلکې شیطان طرف ته دی او چې کوم کس لسان ابلیس نه خبرې کوي هغه د شیطان نماینده دی او هغه اوریدونکی د شیطان عبادت کوي اندیوا جن اهل بیت علیه السلام متویلی دي چې کسه ته دې ته هم سترګې وغړوه چې ته د علم چا نه ارخلې او بیا امام بقیر علیه السلام یو بل روایت کې یې څه شرقا وغربا لن تجد علما صحيحا الا وهو يخرج من عندنا اهل البيت عليهم السلام شرق و غرب کې به علم صحیح و نقص مگر هغوی منبع مو اهل بیت مو اهل بیتونه هغه علم سرچشمه جاری شوی دی هغه علم منبع مو یو چشمه مونه جاری شوی دی مقصده اهل بیت علیهم السلام نه علم ورواخله یا چوک څه اهل بیت علیهم السلام سره مربوط دی مغوی نه علم ورواخله هر چا پسې منډې مه وایه